او بل د اختر منزله چې دی که خیر په دغه ورځ یو څو څیزونه سنت دي اجبالي درته ویم یو د اختر پر سهار وختي پاڅېدل سنت نمبر 1 بل نوې جامې که نوې نی نو پاکې جامې وینځلې جامې دا سنت دی نوې جامې دریم خوشبو لګول سنت خوشبو به لګي څلورم د خوشحالۍ اظهار کول او یو بل ته مبارکباد ویل دا سنت دی او پنځم دا رکوټ اختر د مانځه نه مخکې خوراک کول دا سنت دی د لوی اختر به د مانځه نه پس خوراک کې د قربانۍ په غوښه بیا سنت دی او دا د اختر د مانځه نه مخکې او حضور پاک فرمایي کجورې بیا ډېر بهتر 3 کجورې وتر حدیث کې وتر ناتکې به خورئ یا یوه یا 3 یا 15 سعودي کې څه کال خو حرمین بند دي که نه یا سعودي کې چې د اختر مانځه سهار مونځو چې خلک د اختر مانځه ته ناست دي زینا اختر مانځه پورې ناست دي نو دا سعودي دا ماشومان واړه نه دوی د کجورو ډبې راوړي په دې هغې ګرځئ په دې خلق یې ګرځئ چا د ټاپیانو ډبې راوړي په دې خلق یې ګرځئ نو چې 2 والې وې نه وتر یو بل هم واله 3 والې نو دا خوراک دا سنت دی بل د اختر مانځله چې دی د کلي نه بار به د اختر مونځ کوې په جومات کې بغیر د ضرورت نه د خپلې محلې په جومات کې د اختر مونځ مکروه تحریمي دی دور مختار کې شته بار وتل پکه اوس خو بار جوماتونه څوک نشته دی بار ځای نه څوک ورکوي نه په جربونو ځای لګي او هغه چې کوم بار عیدګاهونه نو هغه مونځ د کلي جوماتونه شو خو خیر سنت دا دی نبی علیہ السلام مدینه منورې جومات کې څونه ثواب دی مسجد نبوي کې خو د اختر مونځ مسجد نبوي کې نه دی کړی بار به وله وته بل چې زی په یو لار ده او چې راځي په بله لار دا هم سنت دی او په د بعض علماو فقهاو په نس بعض امامانو په نس پکې تکبیرات وي باقاعده تکبیرات تشریق چې لوی اختر کې دي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد یا الله دا په لوی اختر کې دا رنګې په رکوټ اختر کې بعض فقها په نس شته بعض امامان زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نس دا پر کوټ اختر کې نشته خو بیا علماء لیکي چې مانځله دی نو په لاره پټ غوندې ځان سره ذکر کوه یا تکبیرات وایه الله خو پې خوشحالېږي او سرسایه د اختر د مانځه نه مخکې ورکول دا سنت دی دا مستحب څیزونه دي د اختر په ورځ بیا د اختر په ورځ د اختر د مانځه نه خطبه د جمعې نه په مانځه کې مخکې وي او د اختر د مانځه نه خطبه وروسته وي دا څیزونه دي د اختر الله دی په خیر او په خوشحالۍ